दुआ करना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالی عزیز تو کہہ دے کال 2011 کہ میرے رب نے اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه د بیت المسرور برزبن آسټرالیا نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احباب د دې آیتونو ترجمه دا ده: تو ووایه چې زما رب د انصاف حکم ورکړی دی، او دا هم چې په هر جومات کې تاسو خپلې سهرې د خدای پاک طرف ته سمې ساتئ او دین هغه لپاره خالص کړئ او کوم هغه نه غواړئ، او لکه څنګه چې هغې تاسو په لومړي ځل پیدا کړي همدغه شان پس له مرګ به هم هغه له ورسئ. بیا فرمایي چې د آدم زامنو هر جومات ته د خپل زینت یعنې د تقوا لباس سره ځئ او خورئ او څښئ، خو له حده مه وځئ، بېشکه چې هغه د حد نه وتلي خلک نه خوښوي. بس اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا جتنا بھی شکر ادا کریں. خدای پاک په خپل فضل د برزبن احمدیانو له توفیق ورکو یا د آسټرالیا احمدیانو له توفیق ورکو چې هغوی د دلته په دې ښار کې باقاعده یو جومات جوړ کړي. د خدای پاک د دې احسان چې څومره شکر وشي کم وي. جب 2006 میں پہلی دفعہ میں یہاں آیا ہوں تقریبا 15 کاله مخکې تاسو دا ځای په بیه اخیستی و. په دې یو مشن هاوس او یو هال هم جوړ کړی شوی و چې پکې به تاسو لمونځونه هم کول. بیا کله په کال 2006 کې چې زه وړومبي ځل دلته راغلی وم، نو د دې عمارتونو نه باوجود هم داسې رونق ماته نه و ښکاره شوی چې کوم اوس باقاعده د جومات جوړېدو نه پس ښکاري. دا د خدای پاک په جومات یو احسان دی چې د جومات او د خلافت یو داسې تعلق یې جوړ کړی دی چې په دنیا کې نور هیڅ چېرته هم نه ښکاري. دا په اصل کې د هغه تعلیم او د بیت د هغه لوز نتیجه ده چې په د کاربند پاتې کېدو تلقین حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل جومات ته فرمایلی و. د محبت، د اخوت او د اطاعت د دې رشتې ذکر حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیت په شرطونو کې هم فرمایلی و، او بیا د مینې، د اخوت او د اطاعت دا تعلق اوس مخکې د هغوی د خلافت په نظام کې هم جاری دی. د دې جومات تعمیر هم د دې خبرې نه علاوه چې جوماتونه جوړول زموږ ضرورت دی او څنګه چې جومات خورېږي نو جوماتونه به هم جوړېږي او لګیا دې جوړېږي. خو دلته چې کومه د خلافت خبره مو وکړه نو دا ځکه چې په دنیا کې د جوماتونو تعمیر د خلیفه په آواز باندې لبیک ویلو په وجه روان دی.
عموماً په دنیا کې هر ځای کې زه د جومات پام دې طرف ته ګرځوم چې جوماتونه جوړ کړي، 2006 में आया था ځکه چې دا د تبلیغ وسیلې دي अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन او په حقیقت کې मस्जिद भी دا خبره यहाँ बाकायदा رښتیا ثابتېږي لګیا ده. तामीर होनी चाहिए. دلته هم لکه څنګه چې ما وویل ने کله چې په کال 2006 کې زه راغلی وم अलग फजल से نو ما دا ویلي وو چې د لمونځ لپاره جوړ شوي مرکزونه په خپل ځای आप लोगों की خو یو جومات هم باقاعده د جومات په شکل کې دلته جوړېدل پکار دی. में जो मुख्तलिफ रोकों से نو جماعت په لبیک ویل او د خدای په فضل یې गया होगा. دا جومات جوړ کړو. मस्जिद का तसव्वुर मुकामी د लोगों دې جومات د تعمیر په سلسله کې چې यहाँ था. کوم ستونزو سره تاسو مخ شوي یئ، बाकी जमाती एक्टिविटी کومې مرحلې چې په تاسو راغلې وي نو د هغه په وجه به تاسو ته اندازه شوې وي जब मस्जिद के چې د جومات تصور सुबह मंजूरी के लिए दिया د مقامي خلکو په ځانونو کې څومره مختلف دی. मुखालफत का सामना करना पड़ा. دلته د لمونځ لپاره مرکز قایم و، خلک به لمونځ له راتلل अल्लाह ताला ने او باقي جماعتي سرګرمۍ به هم کېدې. जो मुझे خو کله چې د جومات منصوبه د منظورۍ لپاره ورکړې شوه نو د ګاونډیانو لخوا ډېر مخالفت وشو، और यूं इस स्टेट में خو بیا اخر خدای پاک فضل فرمایلو पहली मस्जिद तामीर का आगाज हुआ. او ماته چې کوم رپورټ را لګل شوی دی د هغې مطابق د 9 میاشتو کوششونو نه پس د کونسل له طرفه اجازه ترلاسه شو ये खूबसूरत मस्जिद او داسې په دې ریاست کې په کوینزلینډ کې मस्जिद की तामीर पर د جماعت احمدیه د ورومبي جومات تعمیر شروع شو. वगैरह पर دا تعمیر मेरे पास د کال 2012 د دسمبر د میاشتې نه پس شروع شوی و او نن تاسو د خدای پاک په فضل د خپل جومات لرئ. कुर्बानियां दी. मुझे बताया गया है कि एक दोस्त کم اعداد و شمار چې مال راکړل شوي دي نو د هغې مطابق د دې جومات په جوړولو او د مخکې نه موجود عمارتونو په سمولو मुताबिक 4.5 لکه ډالره शायद لګېدلي دي، 4.5 میلیونه ډالره لګېدلي دي. ख्वातीन ने जैसा कि जमात अहमदिया की ख्वातीन की रवायत है د جومات خلکو خو په لوی زړه قربانیان کړي دي. अपने जेवर मस्जिद زه خبر شوی یم، ماته ویل شوي دي چې یو ملګري 1,15,000 ډالره ورکړی وی बे इंतहा दे او یو بل ملګري बरकत डाले. 1,00,000 ډالره ورکړي وو लेकिन او دغه شان هر چا د خپل وس مطابق قرباني کړي دي कि ये कुर्बानी یا کېدای شي چې د وس نه زیات هم کړي وي. او ښځو لکه څنګه چې د جومات احمدیه د ښځو روایت دی तो इखलास की रूह هغوی دلته هم ये इताअत के नमूने خپل کالي د جومات لپاره एक ورکړي. अहमदी के अंदर किसी वक्ती जज्बे के तहत नहीं होते, ना होने चाहिए, خدای پاک دی बल्कि د یو हमेशा ټولو قربانۍ کوونکو له بې انتها اجر ورکړي जज्बे हैं او د هغوی په اموالو او په نفوسو کې دی برکت واچوي. और फिर अपने अंदर ही هم जारी د تل یا ساتل پکار دي वाले जज्बे नहीं हैं, چې دا قربانۍ बल्कि अपनी د औलाद محبت او د اخلاص دارو मुंतकिल करते चले जाने वाले जज्बे हैं. और यही है कि د اطاعت دا نمونه चाहिए. یو احمدي کې صرف د یو وقتی और ये जज्बे جذبې د لاندې نه دی پیدا जारी کېدل रह सकते پکار हैं بلکې دا نمونه हुक्मों पर او جذبې तवज्जो देने वाले हों. د تل لپاره دی او پکار د چي وي खुदा से सच्चा او ताल्लुक دا جذبه صرف ځان سره جاری ساتلو لپاره نه دي मस्जिद का हक अदा بلکې دا جذبې به خپل اولاد او خپل نسلونو ته به منتقل کوي. कि गुलाम सादिक की बैत में आने का हक अदा करने वाले عمده د یو احمدي د یو حقيقي احمدي हम उस वक्त روح دا پکار د چندا دی وي बन सकते हैं او دا جذبې مله جاری پاتې کېدی شي बातों का چې کومه د خدای پاک احکاماتو रखेंगे. طرف ته پام وکړو، अल्लाह ताला के خپل خدای سره یو پوخ رښتونی تعلق جوړ کړو، मैं आपके د جماعت حق پوره کړو ताकि हम और हमारी नस्लें او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رښتونی غلام په بیعت کې د شاملېدو چې کوم حق دی शुरू में तलावत की हैं. هغه پوره کړو.
सूरह आराफ की आयत हैं 30 और 32 نو مونږه د دې جماعت حق پوره کوونکي له جوړېدی شو اللہ تعالیٰ نے او جوړېږو به مومن سے کله چې د دیو خبرو مونږه خیال وساتو بلکہ مومنین کو او دا نصیحت تل کی خپل وړاندې وساتو کہ مسجد سے منسلک ہونے د والے خدای پاک چې کوم احکامات دي په هغو کې ځینې به زه نن تاسو ته وړاندې کوم چې ان باتوں کا خیال رکھیں گے مونږه او زمونږه نسلونه دې هم پیار کی نظر ان پر پڑے گی دا حقونه پہلی بات یہ ہے پوره کوونکي کہ شي اللہ تعالیٰ نے انصاف په شروع کې چې د کومو آیتونو تلاوت ما وکړو ایک ایسی چیز دا ہے د سوره اعراف آیتونه دي معاشرے کی 10 او 12 آیت جو گھر ہے دا جماعت سره تعلق لري ہو کر په دیو کې خدای پاک د یو مؤمن لپاره د ځینو توقعاتو څرګندونه کړې ده بلکې مؤمنانو ته نصیحت فرمایلی دی چې یہی وہ چیز ہے جس کے قائم ہونے سے جماعت سره تړلی شوي او په حقیقي طور عبادت کوونکي خلک به چې دیو خبرو طرف ته پام لري نو د خدای پاک د مینې نظر به هم بیا په هغوی وي. لومبۍ خبره خدا ده چې خدای پاک د انصاف حکم فرمایلی دی او انصاف یو داسې شی دی چې قایمېدلې د معاشرې بنیادي اکایي یعنې د کور نه واخله تر بین الاقوامي تعلقاتو پورې جس کا حق ادا نہ کرنے انتهایی ضروري دی. همدا هغه څیز دی چې که قایم شي فتنہ و فساد نو پیدا د ہو دنیا سکتا ہے. امن او سکون پھر بیا انصاف په هره سطح قایمېدی شي. صرف معاشرتی معاملات میں نہیں اور بندوں کے ساتھ نہیں عمدہ بلکہ هغه اللہ څیز تعالیٰ دی کے احکام کا حق ادا کرنا یہ بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا چې مطالبہ که حق یې ادا نشي عبادت کا حق ادا کرنا جس طرح کہ اس کا حکم نو بیا په دنیا کې ہے یہ عبادت کے ساتھ فتنه او فساد پیدا اور اس کېدی انصاف شي کا او فائدہ کېږي او بیا دا چې انصاف صرف انسان کو معاشرتي عبادت ادا معاملاتو او د بندګانانو سره نه بس ہر حقیقی بلکې د خدای پاک د احکاماتو حق پوره کول هم دا غوښتنه کوي اپنے حق چې د انصاف تقاضې دې پوره کړی شي. توجہ دینی چاہیے اور یہ حق ادا ہوگا جب آپ د عبادت حق پوره کول لکه څنګه چې د هغې باره کې حکم دی دا عبادت سره انصاف کول توجہ دي ہوگی او د دې انصاف فایده ساتھ اپنے اندر پاک تبدیلی په پیدا خپل ہوگی انسان ته یعنی د عبادت والوں کے ساتھ کوونکي اللہ تعالیٰ کی خپل ځان مخلوق ته رسي. حق ادا کرنے کی نو هر حقیقي مؤمن له پکار ده چې د خپل حق د عبادت حق پوره کولو طرف ته دې پام وکړي مخلوق کے او دا حق بله پوره کېږي چې کله تاسو ټول د خپل 15 وخته لمونځونو حفاظت وکړئ کہ د لمونځ د قایمولو طرف ته پام وي ان کی ضروریات او کله چې د لمونځونو سره سره په تاسو کې یوه پاکه تبدیلی پیدا شي ان کے رحمی رشتوں چې لمونځونو سره سره د خدای پاک د بندګانانو د حقونو د پوره کولو کوشش هم کوئ. کا احترام کرو بیویوں کے مال پر اور ان کی کمائی پر نظر نہ رکھو د مخلوق چې کوم حقونه دي بچوں کے حق ادا کرو ان کی مثلا تعلیم کی طرف توجہ خاوند لپاره دا حکم دی اپنے چې د نمونے ښځې حق دې پوره کہ وہ پوره دین کړي کی اہمیت کو سمجھیں اور دین سے جڑے رہیں ہمیشہ یاد د رکھیں هغې د ضرورتونو خیال دې ساتي هغې سره دې نغمه اس وقت عموماً او دین کا د احترام کرتے ہیں ملاطفت خاص طور سلوک پر 13-14 سال کے کوي ہو جائیں د هغې دیکھیں رحمي رشته دارونو باپ بھی خیال دې دین کا ساتي احترام د کریں ښځو اپنی د ماں مور کی پلار حفاظت د کرو هغوی د وروڼو خویندو او د نورو خپلوانو احترام نمازوں کوئ کا پابند ہے د ښځو په مال او د هغوی په ګټې نظر مه لرئ تلاوت کرنے کا د هغوی د تعلیم او تربیت طرف ته پام لرئ بل نمونې ورته وښایئ چې هغوی د دین په اهمیت پوه شي کہ او ماں دین کو سره تړلې دین پاتې کی شي. زیادہ فکر ہوتی ہے دا خبره تل یاده ساتئ چې الکان اظہار ضرور میرے سامنے ہوتا ہے په خاص طور چې کله د 1400 یا 1600 کالو شي اسی طرح نو هغوی عموما اله د دین احترام کوي ہر بیوی جو چې کله هغوی وګوري چې د هغوی پلار هم د دین احترام کوونکی دی اپنی ذمہ داری د خپل عبادتونو حفاظت کوي د لمونځ پابندي لري د قرآن د تلاوت پابندي کوي. عورت کی گھر کی ذمہ داری عموما ما دا لیدلی دي کو سنبھالنا ہے
چې میندې د خپلو بچو د دین فکر زیات لري، خاوند کے احترام کے یا ساتھ کم از کم زما په مخ کې میرے رشتہ داروں کا اظهار ضرور کوي. احترام کریں، دعا لپاره وایي. بچوں کی تربیت اور نگرانی کریں. همدغه شان اس ماحول میں هره خاص طور ښځه چې د چا ښځه ده، بچوں کی تربیت کو ماں باپ کی هغې لم پکار دی بچوں کی تربیت چې خپله ذمہواري پوره کولو لپاره د انصاف وکړي، د خپل د کور فرایض د پوره کړي. وړومبی ذمہواري د ښځې دا ده چې خپل کور د سنبال کړي، ماں اور باپ په خپلو ذمہوارو دې پوه شي. د خاوند سره سره د هغه د رحمي رشتهدارانو احترام دې هم کوي. کہ تم احمدی مسلمان د ماشومانو اور اس کے لیے تربیت او نگرانی دې کوي. اپنے آپ کو احمدی په مسلمان خاص طور په دې ماحول کې مور پلار له د ماشومانو تربیت طرف ته تمہاری کیا ذمہ ډېر داریاں ہیں؟ پام او ډېر فکر کول سب سے پکار دی. پہلے ماں باپ کو اپنی ذمہ داریوں کی سمجھنا ہوگا. او دا دینی تربیت یہ بتانا ہوگا بچوں کو د مور او د پلار دوسروں دواړو میں فرق کار ہونا دی. چاہیے. بچوں کی جب اس نہج پر تربیت ہوگی ماشومانو ته به دا ښایي چې هغوی احمدي مسلمانان دي، او دې لپاره به مخکې ځان جو بچوں احمدي مسلمانان ثابتوي. صاف سے پیدا کرنے والی دا به ورته ښایي چې د هغوی ذمہوارۍ څه دي، اپنے او دې لپاره به پکار وي چې مور پلار د ټولو نه مخکې په خپلو ذمہوارو پوه شي. ماشومانو ته به دا ښایي چې په تاسو کې او په نورو کې یو فرق پکار دی. عمومی تعلقات ہیں په دې تور چې د ماشومانو تربیت کېږي، اور عورت نو مله به بیا هغوی دین سره تړلیم پاتې شي. منین میں شمار کرتا ہے همدا هغه څیز دی چې به تاسو یا د ماشومانو حق په انصاف پوره کوونکي یہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کا جوړیږي. کی کوشش کریں که مور پلار خپلې عملي نمونې نه ښیي، یا کسی بھی که د ماشومانو تربیت طرف ته پام نشته، عدل اور انصاف نو بیا انصاف نه کوي لګي. بیا د معاشرې عمومي تعلقات دي. کی جماعت کو دلته هم هر سړی او ښځه بس ایک وجود کا معیار اس وقت چې ځان په مؤمنانو کې شمېري، یا دا غواړي چې هغه د مؤمنانو کې وشمېرلی شي، اس کے حق کی ادائیگی کی طرف توجہ ہو. نو دا بیا فرض دی چې د یو بل حق پوره کولو کوشش دې وکړي. تقاضے پورے ہوں. کاروباري معاملات دي جسم کے کسی حصے کو یا د هر قسمه معاملات چې وي، تو سارا جسم تکلیف د عدل او د انصاف تقاضې پوره کول ضروري دي. دوسرے کی خدای تکلیف پاک میں ہونا چاہیے. د مؤمنانو جماعت لکه د یو وجود په شان جوړ کړی دی. نو د یو وجود چې کم معیار دی، دا عمله ترلاسه کیدی شي جب دنیا چې د بل د تکلیف احساس لري، کے انصاف د بل د حق پوره کولو طرف ته پام وي، انصاف اس طرح قائم ہونا چاہیے. چې د انصاف تقاضې پوره شي. دنیا والے یہ باتیں سن کر لکه څنګه چې د جسم یوې برخې کې چې تکلیف وي، نو ټول جسم یې محسوسوي، نو همداسې د بل د تکلیف احساس موږ له پکار دی چې کوو. قرآنی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی مومن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایلی دی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام هم فرمایلی دی چې د بل د تکلیف احساس کوئ. تقریر ہوئی تھی او موږ چې دنیا ته دا وایو چې انصاف داسې قایمیږي، چې دا خبره ورته کوو چې دا انصاف څنګه قایمېدل پکار د اسلام څه وایي، وہ اس بات کے او د دنیا خلک چې دا اوري نو ډېر متاثره کېږي هم. انسانوں نو د دې دانې کې نمونې هم موږ ته ښودل پکار دی. احساس نہیں پکار ده چې موږ دا وښایو چې دا صرف پخوانی تعلیم نه دی، بلکې دا د حقیقي مؤمنانو ہو رہی ہے. موجوده عمل هم دی. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی بله ورځ دلته د جومات د پرانیستو دستوره وه، د اغیارو سره عبادت بن جاتا ہے. د آسټرالیا مقامي خلکو سره. جھکنے والی عبادت نو هغې کې چې کومې خبرې ما وکړي، کو هغه هم د دې خبرې غیر چاپېره چورلی دی چې که د انسانانو حقونه پوره کولو کې انصاف نشته جس کے نزدیک او د هغې د باریکۍ احساس نه لرئ، بڑی اہمیت ہے. نو بیا عبادتونه اس اسم نه دي، بې فایدې دي. رہے گا خو که دا حقونه پوره کوئ، میں اللہ تعالیٰ کی نو بیا د خدای پاک د انصاف کے بندګانانو حقونه پوره کوونکي، تعلقات رکھوں. اور ایک اہم یعنی هغه تن چې د خدای پاک د بندګانانو حقونه پوره کوي،
د هغه هر عمل بیا عبادت شي او د خدای پاک مخې ته په ټیټېدو چې کله عبادت کېږي د هغې حسن په نور هم زیات شي. نو هغه مسلمان چې چا لپاره د منځونو ډېر اهمیت دی، د عبادت ډېر اهمیت دی، هغه به همیشه د دې خبرې لټونکی چې د خدای پاک بندګانانو سره د هم داسې تعلقات جوړ کړي چې د انصاف ټولې تقاضې پکې پوره کېږي. او یو احمدي د حکمت په دې خبرې د ټولو نه زیات پوهېږي او دې نه خبر هم دی ताकि अपने मकसद पैदाइश को पहचान सके. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि नौए इंसान पर शफकत ځکه چې هغه د زمانې ځکه چې هغه د زمانې امام قبول کړی دی، د زمانې د امام بیت کې داخل شوی دی او دا ځکه چې د خدای پاک فضلونه راټول کړي چې د خدای پاک د عبادت حق پوره کړي چې د خپل د پیدایش مقصد وپېژني. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي انسان سره شفقت او همدردي کول یو ډېر لوی عبادت دی او د خدای پاک د رضا حاصلولو دا یوه زبردسته ذریعه ده. نو دا هغه ښایسته تعلیم دی چې که یو اړخ ته د انصاف تقاضې پوره کوي نو بل اړخ ته پرې د خدای پاک قرب هم ترلاسه کېږي. او انسان چې د مخلوق حق پوره کولو سره سره د خدای پاک حق ښه په اخلاص پوره کولو لپاره جومات ته ځي، جومات ته لاړ شي، نو د خدای پاک د مینې غېږ له ورشي او بیا ورته د عبادت حقیقي خوند هم ترلاسه شي. او بیا چې یو مومن په دې حکم چې د عمل کولو کوشش کوي چې واقعي وجوهکم عند کل مسجد، چې په هر جومات کې خپل ساري خدای پاک طرف ته سمې ساتئ، نو په دې به هغه د خدای پاک فضلونه هم راټول کړي، په دې به هغه خلکو کې شامل شي چې دا مقام ترلاسه کوي. او لکه څنګه چې موږ خبره یو چې په زموږ هر کوشش د خدای پاک هم یو فعل وي او موږ یوه نیکي هم په خپل زور نشو ترلاسه کولی، او که د خدای پاک فعل زموږ عمل سره شامل نه وي او په دې شمولیت موږ د نیکۍ اعلی نتایج حاصلونکي جوړ نه کړي نو موږ هغه نیکي اډو ترلاسه کولی نه شو. نو زموږ نیک خواهشات او زموږ هرې معاملې کې د نیک عمل کوشش مغه دی چې په زموږ صحرا د خدای پاک طرف ته سمه پاتې کېږي او ورسره چې بیا عبادتونه وي او خدای پاک نه مدد وغوښتلی شي چې هغه دا قبول کړي نو بیا به دا حقیقي عبادت شي او موږ به د دې قابل یو چې هغو خلکو کې شامل شو چې د ودعوه مخلصین له الدین ډله ده. هغه خلکو کې به شامل یو چې دین هغه لپاره یې نه خدای لپاره خالص کوي او هغه نه غواړي او ښه په اخلاص هغه نه غواړي او هغوی ته د خدای پاک دا روښانه پیغام لارې ښیي چې اجیب دعوت الداعی اذا دعان، چې کله چې دعا کوونکي ما ته آواز کړي نو زه د هغوی دعا قبوله کوم. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د دعاګانو قبولیت لپاره دا ضروري ده چې انسان د په ځان کې یوه پاکه تبدیلي پیدا کړي. که انسان د بدای نه بچ کېدی نشي او د خدای پاک حدود ماتوي نو په دعاګانو کې به هیڅ اثر نه وي
نو خدای پاک نه وختنې الله په اخلاص شوی غوښتنې بلل کېدی شي کله چې انسان د هر قسم حدودو خیال وساتي او دا حدونه معلومیږي الله چې موږ د قرآن مطالعه وکړو او هغې کې د خدای پاک احکامات ولټو او عمده حکمت هغه حدود دي چې انسان چې پکې وي نو د خدای پاک قرب بیا مومي او د دعاګانو د قبولیت نښې ګوري. بیا خدای پاک فرمایي چې د ادم زامنو هر جمعات ته خپل زینت د ځان سره وړئ. د یو مؤمن لپاره زینت د هغه د تقوا لباس دی. نو دلته د هغو حدونو نور وضاحت وشو چې یو مؤمن لپاره قائم کړی شوی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې د انسان ټول روحاني ښایست په دې کې دی چې هغه دې د تقوا په ټولو دقیقو لارو روان شي. د تقوا دا دقیقې لارې د روحاني ښایست لطیف نقشونه او ښکلي خط و خال دي او ظاهره ده چې د خدای پاک د امانتونو او د ایماني لوزونو تر خپله وسه رعایت ساتل او سر نه تر خپو پورې چې څومره قوا او ازادي چې پکې په ظاهري طور سترګې، غوږونه، لاسونه، خپې او نور اعضا شامل دي او په باطني طور پکې زړه، نور قوتونه او اخلاق شامل دي. دا ټول تر څو چې ممکنه وي سم په موقع او په ضرورت استعمالول او ناجایزه ځایونو نه دا بچ کول او د دې پټو حملو نه ځان خبرداره ساتل. او د عذاب پټې حملې به څه وي؟ د دوی پټې حملې به دایي چې شیطان لمسون کوي چې دا د په غلط ځای کې استعمال شي. نو دې نه ځان خبرداره ساتل. فرمایي چې دې سره سره د بندګانانو د حقونو هم لحاظ کول. دا هغه طریقه ده چې د انسان ټول روحاني ښایست ورسره تړلی شوی دی. او خدای پاک په قرآن شریف کې تقوا ته د لباس نامه ورکړې ده. نو لباس تقوا د قرآن ټکی دی او دا د دې خبرې طرف ته اشاره کوي چې روحاني ښایست او روحاني زینت تقوا نه پیدا کیږي. او تقوا دا ده چې انسان د خدای پاک ټول امانتونه او ایمانی لوزونه او همداسې د مخلوق هم د ټولو امانتونو او د لوزونو تر خپله وسه رعایت وساتي، یعنې د هغوی دقیق نه دقیق نو لکه څنګه چې ما وویل په دې اقتباس کې حضرت مسیح موعود علیه السلام نور وضاحت وفرمایلو چې مخکې به د خپلو امانتونو او د خپلو لوزونو خیال ساتئ او یو احمدي ته هغه امانت سپارل شوی دی چې د پوره کولو لوز یې هغه د خدای پاک له خاطره کړی دی او هغه دا دی چې دین به په دنیا مقدم ساتي. که د دې امانت حفاظت مونږ وکړو او دام پوره کړو نو انشاءالله زمونږ عبادتونه به بیا مونږ خدای پاک ته جوخت کړو. او د دعاګانو د قبولیت نښې به هم مونږ ګورو انشاءالله. زمونږ هر عمل به د خدای پاک د رضا لټون لپاره وي. جماعتونو ته زمونږ راتګ به خالصتاً د خدای پاک لپاره وي. د جماعت جوړولو نه پس چې اوس د خلکو پام دې طرف ته وګرځي نو د دې حق پوره کوونکي به هم مونږ یو. نو د جماعت جوړېدو نه پس صرف په دې راضي نه شئ چې موږ جماعت جوړ کړو. د جماعت جوړېدو نه پس تاسو ذمہوارۍ نورې زیاتې شوې. خدای پاک فرمایي چې جماعتونو ته د هغې زینت سره ځئ، یعنې هغه زینت
چې ښایست په تقوا زیاتېږي. के हवाले से बताया। او तقوا لکه څنګه چې ما وویل उस वक्त जाहिर होता है जब د अल्लाह حضرت مسیح موعود علیه السلام په حواله مې وویل और बंदों के हुकूक अदा किए जा रहे हैं। जब अपनी چې बात دا هغه وخت څرګندېږي چې د خدای پاک او د بندګانانو حقونه پوره شي، जब अपनी नमाजों की भी چې हिफाजत, د خپلو عبادتونو जब मस्जिद के معیار د اوچتولو کوشش کیږي، چې د منځونو حفاظت کیږي، के लिए कहते हैं چې د جومات د تقدس خیال وساتل شي. तो उनमें से ډېر داسې خلک دي چې دعا لپاره وایي. चेहरों से पता लग रहा دلته ځینې ملاویږي د ملاقاتونو دوران، نو دوی چې دا وایي बात है या कम से कम نو د ځینو د مخ نه معلومیږي अमल नहीं कर रहे। چې صرف یوه رسمي خبره کوي لګیا دي، नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं है। یا کومه خبره چې هغوی کوي په هغې په خپله څه عمل نشته، یعنې په خپله د دعا طرف ته پام نه لري، مونځونو طرف ته توجه نه وي. او کله چې هم زه هغوی نه پوښتنه وکړم खबर है چې تاسو په خپله هم پنځه وخته لمونځ کوئ، और कुछ खुद कुछ نو په جواب کې راته تاوه راتاوه خبرې وکړي. तसव्वुर है। نو دا چې کوم تصور دی इस्लाम की چې دعا لپاره بل ته ووایه خو په خپله څه مه کوه، इस्लाम की नशत دا بیخي غلط تصور دی. जमीन और नया आसमान पैदा करना है। د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد دا و तक पूरा नहीं हो چې اسلام دې یو ځل بیا راجوړی کړی شي، نوې ځمکه او نوې اسمان دې پیدا کړی شي. او دا مقصد तकवा पर تر هغه نشي پوره کېدی अल्लाह ताला تر څو چې زمونږ هر تن करने वाला ना बने, سړی دی که ښځه، ځوان دی که بوډا अपने अहद को पूरा करने वाला ना बने। د تقوا په لار روان نه وي، او تر څو چې دا ټول خلک د خدای پاک امانتونه پوره کوونکي نه شي، खुद भी तो नमाजों की तरफ خپل لوز پوره کوونکي نه شي. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने एक ما ته چې د دعا لپاره وایي نو په خپله د دعاګانو طرف ته پام وکړئ، और उसके लिए मुझे दुआ के په लिए خپله هم د منځونو طرف ته پام وکړئ. दुआओं से मेरी मदद करो। رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم خپلو صحابي ته دا فرمایلی وو چې که ته هغه مقصد ترلاسه کول غواړې چې د کوم لپاره ماته د دعا ویلي دي، نو بیا په خپله د دعاګانو په ذریعه زما مدد وکړه इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने او په خپل عمل زما مدد وکړه. د الهي جماعتونو اصل مقصد همدا وي چې د هر چا د خدای پاک سره یو تعلق پیدا شي. ځکه حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې دا فرمایلی دي، مخکې هم دلته یوې خطبې کې ما ذکر کړی و खुदा ताला से چې ولیان شئ، ولی پرستی مه کوئ، او پیران شئ، پیر پرستی مه کوئ. एक दूसरे की मदद करें। یعنی هر تن دی خدای پاک سره خپل یو تعلق جوړ کړي، او بیا د مؤمنانو جومات دی د دعاګانو په ذریعه د یو بل مدد وکړي، हक अदा करें, او د هغوی نور حقونه پوره کولو کوشش دې وکړي. अपने अखलाक के د خپلو عبادتونو حق دې هم پوره کړي، भी आपकी तरफ तवज्जो पैदा, او د मखلوق حق دې هم پوره کړي. लेकिन यहाँ याद रखना चाहिए د خپل اخلاق هغه पीर और वली बनने معیار قایم کړي नहीं है, چې د اغیارو پام دې هم ستاسو طرف ته وګرځي. बल्कि ये है خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار ده और ये چې د ولی او د پیر جوړېدو مقصد دا نه وي چې هر څوک د ځان له بېله ګدای جوړه کړي، और जमात بلکې مقصد دا دی چې خدای پاک سره یو تعلق हजरत د ستاسو جوړ شي، او دا به هغه صورت کې کېږي چې خلافت سره هم ستاسو د وفا یو تعلق وي، उन्हीं लोगों की او جماعت سره یو تړون وي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم इस बात को हमेशा याद रखें. هم د هغه جماعت د ترقۍ پیشنګویي فرمایلی وه، और जैसा कि هم मैंने د هغو خلکو د ترقۍ پیشنګویي فرمایلی وه چې جماعت سره به تړلې پاتې کېږي. نو دا خبره تل یاد لرئ. बढ़ गई हैं او لکه څنګه چې ما وویل कि इस मस्जिद को आबाद چې دا جماعت جوړېدو نه پس د دې ځای اوسېدونکو और इस احمدیانو ذمهوارۍ زیاتې شوې، लेकर आना है او هغه ذمهوارۍ دا دي چې دا جومات به هغوی آبادوي، او هغه زینت به دلته راوړي چې د خدای پاک په نظر کې زینت دی. और एक दूसरे के हकूक भी अदा करनी है, ये भी जिम्मेदारी है आपकी. और इलाके में हकीकी دا هم काम का ستاسو ذمهواري ده، काम भी पहुंचाना है. د یو بل حقونه به پوره کوئ، دا هم ستاسو ذمهواري ده. हक अदा करते रहेंगे او په دې علاقه کې به د اسلام حقیقي پیغام خوروئ، की गई رسوئ به، माली دا هم कुर्बानियां ستاسو ذمهواري ده. की कुर्बानियां که دا حقونه پوره
پوره کړل که دا حقونه پوره کول نو یقینا چې دا جمعه جوړولو لپاره چې کوم د مال او د وخت قربانۍ تاسو کړې دي هغه به د خدای پاک په نظر کې هم قبول شي او خدای پاک دیو کې چې داسې دی وشي او د خدای پاک د مینې د نظر نندارې د تاسو کوي نو په دې سوچ د جمعه ترازی او د آباد کوي یو حدیث کې راغلی دی چې سحر نه تر ماښامه پورې د عبادت په جذبه چې جمعه ته څوک راځي د هغوی مېلمستیا خدای پاک کوي او بیا دام ده یاد ساتل پکار دا خبره چې د یو مونځ نه بل مونځ ترمنځ چې کومه فاصله ده یو مؤمن لپاره هغه داسې ده که هغه خالص توجه د خدای پاک طرف ته لري لکه چې هغه د سرحدونو د حفاظت انتظامات کوي لګیا دی شیطان نه په امان وي او بیا بل سحر چې مونځ لپاره جماعت ته ځي نو د تقوا لباس ورسره وي چې زینت په تور د ټولو نه ښه دی نو په دې مادي دنیا کې دا معیار قائمول د یو احمدي ذمہواري ده په دې ذمہوارۍ د پوهېدو کوشش زمونږه هر ترله کول پکار دی او کله چې مونږه په دې حقیقت پوه شو د خپلو عبادتونو حفاظت کوونکي شو هغه زینت سره جماعتونو ته ځو چې د خدای پاک خوښ دی نو بیا د خدای پاک فضلونه به هم انشاءالله مونږه د مخکې نه زیات ترلاسه کړو په دې دویم آیت کې خدای پاک دا فرمایلی دی چې کلو وشربو ولا تسرفو انه لا يحب المسرفين چې خورئ وڅکئ خو د حد نه مه وځئ ځکه چې د حد نه وتلي خلک د خدای پاک خوښ نه وي د دې یو مطلب خدا دی چې په خوراک څښاک کې اعتدال پکار دی او هر قسمه حلال او پاک غذا خوړل پکار ده په هغې کې اعتدال پکار دی ځکه چې د خوراک اثر د انسان په خیالونو او په جذبو کېږي او بیا دام ده چې د ضرورت نه زیات خوراک انسان ناراسته کړي د شپې چې ډېر خوراک وکړی شي نو بیا انسان داسې ډوب ویده شي چې سحر مونځ له بیا په وخت نشي پاڅېدی بیا خدای پاک دا ویلي دي یو بل ځای کې قرآن شریف کې چې دا خو د هغو خلکو نښه ده چې مؤمنان نه دي چې هر وخت د هغوی پام د خوراک څښاک طرف ته وي دا خو صرف د ځناورانو کار دی چې خوراک څښاک کې مقصد وي د مؤمن مقصد خو ډېر اوچت وي د خدای پاک عبادت کول دا مقصد وي خدای پاک ټول حلال او پاک څیزونه د انسان فائدې لپاره جوړ کړي دي خو دنیا حاصلول پکار نه ده چې د چا مقصد وي د دې څیزونو نه فائدہ ضرور واخلي خو دا مقصد نه دی جوړېدل پکار د خدای رضا حاصلول مقصد پکار دی او دا عمل کېدی شي چې د دنیاوي فائدو حاصل لپاره د اسراف ونه کړی شي د ضرورت نه زیات د څیزونه په مضمون نه دي سورول پکار دا څیزونه دې ته مه پرېږدئ چې په عبادت کې درله خنډ جوړ کړي دا د دنیا خوراک څښاک چې په عبادتونو کې خنډ جوړ کړي د دنیا خوندونه چې په عبادتونو غالب شي نو داسې اسراف خدای پاک نه خوښوي نو تل یاد لرئ چې هر کار چې په اعتدال وشي نو د خدای پاک خوښ وي خدای پاک د دنیا کارونو نه څوک منع کوي نه بلکې دې طرف ته پام ګرځولی دی چې مؤمنانو له خپل کارونه کول پکار دي او سره د پوره توجه کول پکار دي او دې کې هم انصاف پکار دی خو که د دنیا کارونه د دین د هیرولو سبب شي د پونځونو نه د پام اړولو سبب شي نو بیا دا خبره انسان د خدای پاک د فضلونو نه هم محرومه کړي خدای پاک دې زموږ هر تن د داسې اسراف نه بچ کړي چې انسان د خدای پاک نه لرې کوي دا د خدای پاک احسان دی چې د جماعت اکثریت په دې ذمہوارو پوهېږي
او لکه څنګه چې ما د مالی قربانۍ باره کې ویلي وو समझने वाली है چې یو د بل نه زیات په قربانۍ کې برخه اخلي लेकिन जैसा कि मैं कई मर्तबा او د مالی قربانۍ په روح پوهیږي صرف په خپل ذات خرج نه کوي इसी जज्बे خو لکه څنګه چې ما ډېر ځل د دې فکر اظهار کړی دی چې د جوماتونو آبادولو طرف ته هم जैसा कि मैंने कहा बड़ी खूबसूरत है په دې جذبه مستقله توجه کول پکار دی बहुत खूबसूरत लगते हैं دا جومات چې کوم تاسو جوړ کړی دی لکه څنګه چې ما وویل ډېر ښکلی دی بهر نه پکې میناره ده ګنبد هم شته ډېر ښکلی ښکاري और د جومات چې کومه پوښلې برخه ده चुका हूँ पहले हॉल भी है यहाँ पहला هغه هم د خدای پاک په فضل ډېره لویه ده बड़ा खूबसूरत बना दिया है और ये दोनों او د حال ذکر هم ما مخکې کړی و तकरीबन एक حال هم دلته شته مخکې نه हैं कि नमाज هغه هم بیا نوی کړی دی او ډېر ښکلی شوی دی او मेरा ख्याल है 5-6 د یو دواړو حالونو کې یو ځای اوس تقریبا 1000 شمېر کې خلک لمونځ کولی شي دا وخت به ستاسو شمېر زما په خیال څه 15 یا 600 وي आज तो लंदन सिडनी से भी په دې لحاظ دلته ډېر ځای لا شته او کېدای شي हुई है چې تاسو ته دا جومات ډېر لوی ښکاري कुल आबादी हो نن خو سیډني او داسې نور ځایونو نه هم شاید چې خلک راغلي دي बहरहाल نو ځکه په جومات ډک ښکاري خو که صرف د دې ځای خلک پکې وي نو मुकामी دا लोगों جومات बच जाए और थोड़ी पड़ जाए خو که صرف د دې ځای خلک پکې وي نو بیا دا جومات کېدای شي چې जब पाकिस्तान لږ से تش تش په ښکاري بهرحال زما خو دا دعا ده چې دا شمېر د زیات شي او په مقامي خلکو د دا جومات ډک شي हिंदुओं से ही मस्जिद هغوی لپاره د هم دا کم شي भरे और नमाजियों की तादाद में इजाफा हो خو موږ لپاره به د حقیقي خوشحالۍ وخت هغه وي چې کله دا جومات د پاکستان نه راغلي احمدیانو نه بلکې د دې سیمې مقامي احمدیانو نه ډک شي او د مزګزاره خلکو شمېر زیات شي خو دا خواهش او دا کار بغیر له تبلیغ نشي پوره کېدی चाहिए نو د تبلیغ کوشش او د لپاره دعاګانې زیاتې کړئ कि ये मस्जिद जल्द छोटी पड़ जाए और मजीद मस्जिदें کوشش هم زیاتول پکار دی او پکار دی چې دعاګانو طرف ته ये मस्जिद پام هم زیات شي خدای دې وکړي چې دا جومات زر تاسو لپاره تنګ شي او نور جوماتونه دلته جوړ شي बल्कि ये पहला कदम है دا جومات په دې علاقې کې تاسو لپاره انتها نه دی मस्जिद से بلکې دا وړومبی قدم دی और तवज्जो حضرت مسیح موعود علیه السلام هم دا فرمایلی دي अल्लाह ताला करे چې د جومات په وجه د اسلام پیژندنه کیږي से जल्द او اسلام طرف ته د خلکو توجه پیدا کیږي और इंशाअल्लाह ताला خدای دې وکړي چې په مقامي خلکو کې د زر تر زره د طرف ته توجه پیدا شي हमारी او ان شاء الله امید دي چې دا به کیږي इस्लाम का तारुफ कई गुना बड़ा है बस इस लिहाज से دنیا کې چې چېرته هم زموږ جوماتونه جوړ شوي دي कह चुका हूँ د اسلام تعارف په ډېر زیات شوی دی को समझें कि इस نو په دې لحاظ هم ما مخکې هم دا ویلي دي چې خپلې ذمهوارۍ وپېژنئ इर्द गिर्द के लोगों की नजर पहले से ज्यादा गहरी पड़ेगी ځکه چې د دې تعارف په وجه د غیر چاپیر خلکو نظر به په تاسو مخکې نه زیات ژور پریوزي इबादत नहीं कर सकते थे تاسو چې پاکستان نه راغلي یئ دې لپاره چې هلته په ازاده په جوماتونو کې عبادت نشئ کولی आपको دې لپاره راغلي یئ नहीं कह सकते چې په ازاده هلته ځان ته مسلمانان نشئ ویلی बस यहाँ इस मकसद को हासिल करने د احمدي کېدو اظهار نشئ کولی की अल्लाह ताला के प्यार की نو دلته हासिल करने वाले बने د دې مقصد حاصلولو लोगों को کوشش وکړئ इस्लाम का او د اسلام ښکلی پیغام خلکو ته ورسوئ چې د خدای پاک د مینې نظر درته ترلاسه आपको شي यहाँ यानी अक्सरियत का किसी खूबी की वजह से आना नहीं हुआ बल्कि जैसा कि मैंने कहा ستاسو اکثریت دلته د خپلې څه خوبۍ د لاسه نه دی راغلی ये एहसास दिलाएं بلکې لکه څنګه چې ما وویل अल्लाह ताला په پاکستان کې د احمدیت د مخالفت په وجه تاسو دلته راغلي یئ शुक्र نو خپلو نسلونو له هم دا احساس ورکړئ आबादी की तरफ چې د خدای پاک د دې احسان شکر به داسې کېږي
چې موږ د جماعت آبادولو طرف ته پام وکړو، د دې حق پوره کړو او بیا تبلیغ طرف ته هم پام وکړو. نن سبا هم پاکستان کې هر ورځ سره سم مقدمه جوړوي او داسې مقدمې وي چې انسان له په خندا ورشي. بله ورځ دا کې مې کتل چې یو FIR درج شوی دی په یو کلي کې د 2 سړو له طرفه. ویلې چې ما ولیده چې یو میناره ده او یو ګمبد مې ولیدو چې ورته جوخ شوم، نو معلومه شو چې دا د قادیانانو جومات دی. نو زما جذبات به مجروح شول او شروع یې داسې ولکه چې یو مسافر خپل حل بیانوي چې زه 4 ورځې دې پسې ګرځېدم چې دا جومات چا جوړ کړی دی. بیا راته معلومه شو چې 8 کسان دلته اوسېږي او لمونځ کوي. ما هغوی پوه کړل چې دا میناره او دا ګمبد ترې لرې کوي، خو هغوی نه منله. نو زما جذبات به مجروح شول، نو ځکه مقدمه دې درج کړی شي. نو دا حالات دي د پاکستان. اوس په وړو وړو کلو کې هم داسې حالات پیدا کېږي لګیا دي. نو په داسې حالات کې هلته خلک اوسېږي لګیا دي او تاسو کې هم ډېر خلک داسې حالات کې هلته اوسېدو نه پس دلته راغلي دي. نو دا حالات تېر نه کوي، یاد یې لرئ او د خپلو جوماتونو حقونه پوره کوي. خدای پاک د ټولو له دې توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.